په سورت ابراهیم کې په پارا نمبر 13 کې په آیات نمبر غالباً 22 کې 22 نمبر آیات ته پاغي کې مکمل تقریر موجود دی، تقریر د شیطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي. دا غون تقریر دی. بیا با فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت. دے با آخر کے فرمائے إن الظالمين لهم عذاب أليم. تفاسیر دلان دی سلی کلی دی سورت ابراہیم ویچ کله چې ورځ د قیامت شي ورته ایخ شي ورته اوخیار شي دغه دشمن تا شیطان تا د هغه مکر او فریب تا نبی علیہ السلام فرمای چې کله جهنميان جهنم للار شي جنتیان جنت للار شي د اور منبر به شیطان تکي خودلی شي د اور منبر زکه هغه هم ابد الابد د پاره جهنم لذي او په دغه اور منبر باندې به ودرږي او چې څومره کسان یې په دنیا کې ایمان نخلاص کړي او د په جماعت کې شامل شوي او نعوذ بالله دنیا نه په کفر یا د شرک په حالت کې تلي دغه ټول کسان به ورته الله تعالی راغون کا او د تقریر تبي کې نه دا به اخیرنه بیان د شیطانی بس بیا به دیم جهنم لذي ابد الابد د پاره او د تابعداران بم جهنم لذي ابد الابد د پاره. دا بیا اخیرنه تقریری او هغه تقریر الله تعالی ما او تا ته اول نه په سورت ابراهیم کې بیان کړی دی چې ګوره شیطان به بیا داسي هغه تقریر به څنګه کا وی چې کافرانو ته بدایي چې کله الله فیصله وکا جنتیانو جهنميانو په منځ کې څه ورته چې ما خو تاسو سره په دروغ باندې وعده کړی وي ما خو تاسو ته اسی ویلیو آیا تاسو ما مرین نیولی وي تاسو ما په مری کې پړای اچولو چې تاسو ما په سرا شي ما خو صرف دعوت در کړایو دلیل را سره نو اڅ دلیل مارته نو پیش کړای تاسو به ما نه دلیل غوښته وای کنه پاغه کار باندې آیا ما تاسو تویلیو چې ما په سرا شي ما خو به صرف وسوسه واچوله ما خو به صرف خبره ارته وکړه تاسو به خپل اند ما په سرا روان شوي ولی راتلی نبراتلی ولی ما لپا مری کې رسی اچولې وا ما ځان پسې رخکلی وای ما تاسو ته دلیل پیش کړایو نن که خفیی او مخونم را چولی گنا فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کړي شیطان بولته دا وګوره ځان بار نخلاصي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخي بس واوري نه تاسو نن د زما مدد کړای شي چې جهنم نه مخلاص کړي نزستا سنن مدد کړای شم چې جهنم نه مخلاص کړم بس تاسو بم زئی زبم زب ولی منلما ولی ما خبر منلا ولی ما پسرات لئی ما آیا وسوسه با ما واچولا الله جل جلاله تا ته په قران کې طریقه خودلې وا الله په ذات باندې به پناه غوښتای کنه د فکولې بده زړه بده استای او که زړه نه وتای نبی علیہ السلام ورته طریقه خولې وکنه چې څنګه وسوسم دستا په زړه کې راشي کده کفر او د شرک ولی نه کده الله په ذات بارکی ولی نه کده رسول الله د ذات په بارکی ولی نه حضور علیہ السلام مبارک فرمای فلا تتکلم اغي باندې خپل زبان مخوځوا بس وی دی دا د ایمان علامه د پیغمبر علیہ السلام تا ته رسول الله مبارک چل خول آیو پس زړه کې ما وسوسه واچوله بس وی دی خپل کار بکی خپل زبان کنټرول اوساته مې عمل کې راولا او م په اغه باندې زبان خوځوا پس زړه کې د پرتی چې هر څنګه پرته دی نبی علیہ السلام فرمای ذالک صریح الایمان دا ښکارا د ایمان علامه ده چې دا انسان مؤمن مسلمان دی وسوسه خو چې نه راځي ويرګه چې وسوسه راځي انسان له زبان یا کنټرولي دا د ایمان علامه ده چې دا کامل مؤمن دی دا کامل مسلمان دی ځکه چې غل اغي کور لذي چې په کوم کور کې مال او دولتي
شیطان هغه زړه لذي چې په کوم زړه کې ایمان دولتي شیطان نه غټ غل شتا ا د ایمان غل دی نو چې ستا زړه له بار بار راځي او وسوسې اچي پته لګي چې ستا په زړه کې ایمان دی رسول الله فرمایي دا داغه څه دی مکر او فریب دی التب بیا دا تقریر کا او دلته پس موت تاسیو موت پس را رواني